فضیلت مې نوم دی 15 کاله مې عمر دی همدې پېښور کې اوسېدونکی یم د 7 کالو نه دا رشکه زه چلوم پهله پارلر کې وم پارلر مې کولو په پارلر نه پوره کېدله بس نور محنت مې کولو په هغې مو نه شوله نو رشکې ته راووتم رشکه چلوم زه زنانه ذات یم خو بس د نارینه غونډه کې دې رشکې ته راوتې یم زه دا رشکه چلوم د غریبۍ غربت نه دې ته راوتې یم سهار نه واخله 10 بجو کې راوځم نه ماښام 9 پورې چلوم څوک راته وایي چې جړه څوک راته څه وایي څوک خو زه هغې د خبرو له غوږ نه ږدم زه خپل محنت کوم خپله مزدوري کوم او زه په خپله زنانه ذات یم دغه رشکه د ډېرې بېوسۍ او د ډېرې مجبورۍ نه زه چلوم دا رشکه چې زه چلوم کله 1000 وشي کله 1500 وشي کله اړونه شي خو چې کوم یې وګټم هغه مور مې بیماره ده زه هغې له ویسم په هغې باندې علاج زه د هغې کوم پهله را سره خپلو خپلوانو مړی ژوندی نه کولو چې اوس رشکه چلوم هر سړی را سره مړی ژوندی هم کوي تعلق هم را سره ساتي پهله چې بېروزګار هم څه محنت مې نو چا هم ما سره مړی ژوندی نه کولو رشکه چې خرابه شي بس زه سورلۍ واخلم بلې رشکې ته واړم بس زه په خپله دیکه واخم که چا را سره مدد وکړو ټیک ده که چا ونه کړلو نو بس په خپله پکې لګیم دیکه واما مصري پورې رسوم که زه چې ساري کې راوځم که نه کله زنانه ولاړئ یوازې هغه اوچته کړم سورلۍ ویسم نو هغه داسې سوچ ماله کوي چې یاره دا اوس سړی دی که ښځه ده نو زه ورته داسې په دې شیشه کې ګورم نو ډېر افسوس وکړم چې یاره خوراکۍ زه هم ستا غونته کې یو زنانه یم خو بس مجبورۍ دې حالات ته رایستې یم زه چې اکثر له سورلۍ دا کښېنم که نه هلکان چې په حرکت باندې پوه شم چې دا اوس لکه الټه کېږي نو به زه ایسته هغه سورلۍ په روډ باندې کوزه کړم زه یې بیا نه وړم زه په خپل ځان فخر کوم چې دا هم په دې معاشره کې په دې دنیا کې یو زنانه ذات رشکه چلی نو بس دا زه خپل محنت دی زه یې پې کوم پهله مې پردۍ چلوله په دنده باندې اوس دومره فخر کوم بس الله تعالی را باندې رحم دی چې ځان له مې خپله رشکه اخیستې ده او زه پې خپل محنت کوم او پردي لاس نه پې خلاص یم نه بس رشکه مې خپله چې نه وه که نه نو په دنده باندې وه نو که زما به مزدوري کېدله او که نه کېدله کله به رشکه خرابه وه سینجي پېټرول مسله به وه نو بس که زما به وه که نه ما به مالک له 300 روپۍ دنده ورکوله زما بوډۍ مور وه بیماره مور مې راته پرته وه نو چې کور ته به لاړم هغې حالت ته به ما وکتل ځان سره به خفه شوم پیسې به را سره نه وي هلته به مالک ته په سوچ کې شوم خو بس څه به مې وکړل مجبوره به ومنو ما سه هر قسم ته سورلۍ کیني هر قسم ته خلکه کیني سهار نه واله تر ماښامه پورې شي د چا شپې شل شي د چا کوم ځای پورې د چا کوم ځای پورې خو بیا ما خپل عزت په خپله به دې لباس کې ساتلی دی په دې معاشره کې په دې دنیا کې څوک داسې زنانه ذاتې ما ته وښی چې داسې خپل محنت کوي خپله رشکه چلی او زه یې چلوم بهر چې کوم دی زه په نارینه لباس کې چې کوم دی نارینه یم چې کور ته لاړ شم لیډیز کپړې واچوم زه بې زنانه یم بس دلته بهر چې کوم دی نارینه یم بس د نارینهو کار کوم چې کور ته لاړ شم نو بوډۍ مور مې د هغې له لوښي وینځم کټوۍ پخه کړم لکه کپړې مپړې وینځم صفۍ مفۍ وکړم نو زه ځان سره سوچ کې شم چې یاره دا هم زما یو ژوند زما زندګي ده چې په هر نارینه او په کور کې زنانه یم لکه دا هم ډېر سخت ژوند دی او زه یو زنانه ذات یم زه یې تېروم بس کور ته چې لاړه شم اول کپړې بدلې کړم چې کپړې بدلې کړم خپلو زنانو کپړې واچوم بیا صفۍ مفۍ وکړم بیا کټوۍ مټوۍ پخه کړم مړه واغږم بیا چې کوم دی کپړې مپړې انځلي هغه وکړم صفیانې وکړم ورسره بیا چې کوم دی روټۍ پخې کړم کور کې سالن پوخ کړم بس مور له کېدم په خپله وخورم بیا واپس کپړې زه بدلې کړم نو بهر روزم رشکې دپاره واپس ځان نه نارینه جوړ کړم زه هرې تورسرې ته دا ویل غواړم چې خپل عزت په خپله وساتئ او زما ته وګورئ زه یو تورسر یم زنانه ذات یم زه په خپله همدا د خپل محنت کوم او نستوڼې مې رانغښتې دي او لکه د ځوان غونډه کې لګیا یم رشکه چلوم نو زه هرې تورسرې ته یم چې خپل عزت په خپله وساتئ او زما غونډه کې محنت وکړئ